الله الرحمن الرحيم. حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها ثم قرأ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. دی حدیث تعلقم ایمان سره ده. پکار راو چې مصنف دیتا سترجمت الباب یې خوي لیکن پتہ نه لګي چې څه وجه ده. مخکنی باب سره خو تعلق پدې نشته چې پدې کې داسې شی نشته چې پای کې دا لیکلي چې ایمان تر دغه وخت پورې قبليږي او دا غیر نرستو نه قبليږي. ظاهر خدا سے ښکاري لیکن یو باطنی ربط د دې باب سره شته دی. هغه دا دی چې 13 حدیث کې تاسو دا ویلو چې یو وخت به داسې راشي چې نور به ډوب شي او بیا به هغې نه وروسته روخېږي. دا کار چې کله وشي نو بیا به توبه نه قبلېږي، نه د یو مسلمان د ګناه نه او نه د یو کافر د شرک او د کفر د عقیدې نه. دې کې ښایي ده چې دا انور دا ستوري دا سپوږمۍ دا ټول سوزونه د الله رب العزت اختیار کړي دي چې کله الله غواړي نو د هرې غاړې راخېجولی شي. دکه یو ربط یې کېدی شي ځکه چې نور هره شپه الله ته سجده کوي او الله دې واپس کوي. نو که دی د الله په اختیار کې نه وی، د الله په قبضه کې نه وی، نو بیا دا حکم کول دته ممکن نه و. ورکیف حدیث دا یو داسې حدیث دی چې دا حدیث د مشکلاتو نه دی، من مشکل الحدیث. او وجه دا ده چې بظاهر مونږ وینو چې نور ډوبېږي، دلته ډوب شي نه بل ځای ښکاره شي، نه دلته پټ شي نه بل ځای ښکاره شي. او د هغې وجه د ځمکې او د اسمان ګردش دی. ساینسي تحقیق دغه دی، د مشاهدې خلاف وی خلک وی دا حدیث دی. دې کې اوس سبارو خو نو بل ځای کې ګنټه مخکې راختلی دی، بل ځای کې 2 غنټې مخکې راختلی دی. خو دا څنګه ممکن ده چې هره شپه دی نور سجده کوي؟ یو سوال دی په دې. د مخکې نه معتزلو دا سوال کړی دی، محدثین د هغې جوابات هم کوي. خو مخکې د دې نه چې مونږ حدیث باندې وروستو خبره وکړو، اول دغه شان یو آیت کریمه د قرآن نه ښیو. د ویلو مطلب دا دی چې بعضې څیزونه هغه تمثیلات وي، د هغې هغه ظاهري مطلب نه مراد کم چې پای کې بیان شوي، بلکې هغه یو تمثیل وي، یو دا خبر زده کول دي. دویم دا چې هر زمانه کې کوم رسول راغلی دی، هغه علمونه هغه خبرې او په هغه انداز کې دین رسوي، په کوم انداز چې خلک پوهېږي. دا خو ډېره مو درستو خلک پوه شو چې نور ډوبېږي نه، لیکن هغه زمانه کې کوم تصور چې و نو هغه قرآن هم لیکلی دی چې ذوالقرنین یو داسې ځای ته ورسېدو چې هلته کې نور فی عین حمیة په یو توره چینه کې ډوبېده.
نور ډوبېږي نه. خدا چونکې مقصد اصلاح وي په دې وجه الله او رسول د خلقو د پوهې مطابق یو خبره کوي. همدغه خبره قرآن مجید کړې ده. دوه خبرې شوې، یو دا چې تمثیلات وي بعضې څیزونه، او دویمه ده چې انبیاء کرام علیهم السلام د ساینس د مسایلو د بیان دپاره نه راغلي، هغه د هدایت دپاره راغلي، او په هره طریقه چې هدایت کېږي نو د هغې کوشش دا وي چې قوم دین ته راشي. دغه شان آیت سورة الحج کې شته دی. کم کسان چې اوري دا آیت نو هغې باندې سجده کول واجب دي، ځکه چې د آیت د سجدې آیت دی. کم کسان چې قرآن لولي نه خو سجده پیژني، کم چې نه پیژني هغه یې د نورو نه زده کړي. بعضې داسې آیتونه دي قرآن کې چې هغې باندې سجده لازمي وي، که مونځ کې دننه او که مونځ کې بارې. سورة الحج کې آیت 13 کې قرآن مجید فرمائی الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. آیا تو سوچ نہ کہ فکر نہ کہ چې یقینا اللہ ته سجده لګي هغه څوک چې په اسمانونو کې او هغه څوک چې دي په ځمکه کې. د ځمکې او د اسمان ټول مخلوق الله ته سجده کوي. من ویلی دي من ذوی العقول ته وایي هغه څوک چې پای کې عقل موجود دی. دا ټیک دی چې اسمانونو کې خو ملائک دی ټول سجده لګي، خو ځمکه کې یوازې مسلمانان خو نه دي، دلته غیر مسلم هم دي، کافران هم دي، هغوی خو الله ته سجدې نه لګي. د دې سجود نه مراد فرمان برداری ده. بېشکه د الله فرمان بردار دي هغه څوک چې اسمانونو کې دي او هغه څوک چې ځمکو کې دي. نو په دې بیا اعتراض کېږي چې کله کافر د نو فرمان بردار نه دی، وینا ګوره حکمونه دوه قسمه وي، یو هغې چې د هغې تعلق دین سره یا عباداتو سره وي، دویم هغه حکم وي چې ته تکویني حکم وایي. مثلا الله یو سړی پیدا کوي نو دی سپین پیدا شي او که تور پیدا شي، په دې کې د اختیار نشته. دا د الله فرمان برداری به دی کوي. الله یې چې څنګه پیدا کوي هغه شان به پیدا کوي. دله که الله غوږ خوږوي نو دی دا نشي ویلی چې زما سترګه خوږ کړه. دې تکویني فرمان برداری وایي. یو کافر چې کله الله وغواړي نو مړ کوي ویښ، او چې کله الله مرګ راولي د انکار نشي کولی. دا هغه فرمان برداری مراد ده. ځکه موږ دا تمثیلات دي. دارنګې والشمس نورم الله ته سجده لګوي. نن چې کوم منکرین حدیث دي په حدیث اعتراض کوي، وی قرآن سره وڅه کوي. قرآن مجید کې دلته کې سجده د ټول مخلوق لیکلی ده. مطلب دا ہے چې ټول مخلوق تکوینی طور د الله فرمان بردار دی. که الله ته زوی اخلي او که پلار ته اخلي او که مور ته اخلي مړه کوي یې داسې نشي ویلی. که الله یې نارینه پیدا کوي او که زنانه پیدا کوي داسې نشي ویلی. دې ته وایي یسجدو. نور سپوږمۍ او ستوري والجبال او غرونه والشجر والدواب او ټولې ونې او ټول زنده سر وکثیر من الناس او ډېر د خلقونه وکثیر حق علیه العذاب او ډېر دای خلقونه چې په هغې باندې عذاب ثابت شوی دی کفار هغه ټول څه کوي الله ته سر به سجود دي. یعنی د الله د تکوینی امر خلاف نشي کولی. قرآن مجید کې هم د انور سجده لیکلې ده. مسلمان خو په دې اعتراض نه کوي. کم سړی چې په دغه حدیث اعتراض کوي دا کم چې مونږ وایو چې انور څنګه سجده کوي، نو ستا په قرآن هم اعتراض کوي. په حدیث اعتراض ځکه کوي چې دا انسانانو را رسولی دی، دا قرآن چا را رسولی. مونږ له قرآن مجید ملایکو را کړی،
عجیبه د عقل نه پاک خلک دی څه وایي نو احادیث ځکه ګماني دي چې دا خلق را رسول دی او قرآن ځکه یقیني دی چې دا د الله کتاب دی دا ټیک دی چې دا الله کتاب دی خو کومو لاسو چې حدیث را رسول دی هغې لاسو قرآن هم را رسول دی او چې قرآن څنګه قابل اعتماد دی نو دارنګې حدیث هم قابل اعتماد دی څوک پکې دعوه وکړي قرآن مجید ویلی دی چې دا د الله کتاب دی او که دا د غیر الله طرف نه یې په دې کې به ډېر زیات تعارض وی او کله وایي چې الله فرمایلی دی چې مونږ قرآن حفاظت کوونکي یو دا یو مسلمان په حیثیت مونږ د ټول نه مخکې منو خو که یو سړی دا اعتراض وکړي دا پکې تاسو لیکلي دي نو بیا څه وایي عجیب و غریب خلق دی یو سړی چې د حدیث نه انکار شروع کړي نو هغه د قرآن نه انکار کولی شي دا حقیقت دی دارنګه قرآن مجید سورۃ الرعد کې فرمایلی دی چې تاسو وګورئ هر یو څیز اسمان او ځمکه کې او د هغې سوري ظلالها هغې بیګا او سبا الله ته سجده کوي نو څنګه سجده کوي تا چېرته ونه په سجده لیدلې ده خو نه ونه د الله فرمان بردار ده چې کله الله راټوکي نو راټوکېږي او چې کله ورله زرخیزي ورکوي نو زرخیزېږي او چې کله یې وچوي نو وچېږي د الله تکویني امورو اوامرو فرمان بردار ده هلته هغه آیت کې هم آیت د سجدې دی خو ما پکې الفاظ د سجدې ونه ویل نو بارکیف دغه شان دی د حدیث د دې حدیث چې کوم مضمون دی هغه مضمون قرآن مجید کې مشته حدیث کې څه وایي حدیث کې دا وایي چې دخلت المسجد قرآن دا فرمایي ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم کائنات کې څه شی نشته دی چې هغه د الله تسبیح نه وایي قرآن پای کې د ګټو ذکر هم کړی دی ډېر کاڼي دي چې هغه د الله د یېرې نه راغلي ډېر کاڼي دي چې د هغې نه اوبه راوځي د یېرې نه نو څه به وایي سړی چې دا ټول ناممکنات دي دا ناممکنات نه دي سیدنا ابوذر غفاری فرمایي دخلت المسجد جمعات ته لاړم ورسول الله صلی الله علیه وسلم جالس او رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو ملګرو سره به کېناستو فلما غربت الشمس دنه معلومیږي دا چې د وخت نه مخکې مسجد ته تلل پکار دی زموږ د ماښام حال ډېر خراب وي سړی که بانګ پسې متصل ودرېږي که نه نو کله کله یو کسي او کله دوه مقتدیان وي چې سلام سړی وګرځي نو دوه صفه ودرېږي دوه کسان دا دي چې هغې امام سره سلام وګرځوي مزګزار دپاره دا د شرم خبره ده پکار دا چې دوی مانځله مخکې ټایم کې ځي د بانګ نه یې لږ مخکې ځي دا حدیث د هغې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کې ناست دی نور پرېوتو نه مخکې تللی زموږ خلک جومات کې تنګېږي حال دا دی مسله دا ده چې تر کومې پورې یو سړی د مانځه انتظار کوي هو فی الصلات دی مانځه کې دی یعنی الله رب العزت دله د مونځ اجر ورکوي زموږ خلک دغه مختصر ټایم یي 10-15 منټ کله پوله باندې تیر کړي او کله په پول ناست دي کله بازار کې چکر لګوي 10 منټه سړی مخکې راشي فایده دا وشي چې امام ته په مونځ کولو کې مسله نه وي کله چې انور ډوب شو قال یا اباذر نو تپوس یې وکړه ابوذر هل تدري اين تذهب هذه تا ته پته شته دی چېرته ځي تمثیل دی نور یې چېرته ځي نور ګرځي په خپل ځای باندې اين تذهب هذه دی چېرته ځي ابوذر وایي ما ورته ویل الله او د هغه رسول ښه پوهېږي
د بعضې کمقلو خیال لاره چې کم علم د الله دی نو ګندې هغه علم د رسول الله هم دی. ولې صحابي وي چې الله د هغه رسول ښه پوهېږي. دا مطلب دی علم د الله علم د رسول څنګه یو کېدی شي؟ د خالق او د مخلوق منځ کې فرق کوه. د دې مطلب دا دی چې الله د ټولو نه لوی عالم دی. د هغې وجه دا ده چې هغه خالق دی، مالک دی، او د هغه رسول د ټولو نه لوی عالم په دی دی چې الله هغه ته وحی کوي. نو ځمکه باندې د رسول په ژوند کې د هغه نه سوا عالم بل څوک نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فإنها تذهب تستأذن فی السجود. د چې لاړ شي نو د اذن غواړي د سجدې کولو، الله ته د سجدې کولو اذن غواړي، اجازت غواړي. فیؤذن لها، نو ته اجازت ورکړی شي. وکأنها قد قیل لها ارجعی، او گویا کې د ته ویلی شي واپس ځه، من حیث جئت، کوم ځای نه چې راغلې. نو فتطلع من مغربها، د دې جملې تعلق هغې باب اول سره دی. نو دی روخیږي د څه شي نه؟ د مغرب نه. مغرب نه روخیږي نو بیا به د مشرق نه راځي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث هغه آیت کریمه ولستو د سورۃ یاسین چې والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. دلته حدیث کتابونو کې ثم قرأ ذلک مستقر لها لیکل دی. دا اصل کې قرأت دی د سیدنا عبداللہ بن مسعود. داسې قسمه قرأتونو باندې خلق بیا اعتراض شروع کی چې دا خو جی صحیح نه ده، درست نه ده، مختلف قرآن دی. اصل دا ده چې قرآن مجید د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په زمانے کې وہ قرأتو باندې لستے شو، او د دې اجازت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړو، بل چا نه ورکړو. د دې وجه نه عبداللہ ابن مسعود که د هغه قرأت څه مختلف وي یا د عبداللہ ابن عباس قرأت مختلف وي، نو دا د قرآن د حجیت یا د هغې د حفاظت خلاف نه ده، ځکه په دې نصوص موجود دي. دومره دا چې صحیح بخاری کې دا حدیث د دې ځای نه علاوه کوم چې دلته د لیکلی دی کتاب التوحید، نور ځایونو کې چې لیکلی دی نو پای کې والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم سره لیکلی دی. حدیث نه څه معلومیږي؟ د حدیث نه دا معلومیږي چې دا انور څومره چې ډېر غټ دی، غټه سیاره، ډېرې فایدې الله په دې کې چولې دي. دی هم د الله د نظام پابند دی. تمثیل دا دی دی قدم په قدم الله ته محتاج دی. کله چې الله غواړي نور تور کی، او یو وخت به داسې راشي چې الله به وغواړي نو نور به بالکل زری زری شي. حدیث کې د اعتراض څه نشته دی. کوم خلک چې هغه اعتراض کوي نو هغوی دا په حقیقي معنو کې اخیسته دی، محدثین دا په حقیقی معنوں کے ناخلی. عمدۃ القاری کی عینی نور محدثین عمدہ دغه مطلب خیخ، اور چونکہ حدیث دا سائنس نہ بیانئی، دا مونږ ته داسې قسمه سيزونه طول بلد او عرض بلد نه بیانوي. په دې وجه حدیث کې داسې سيزونه مه ګورئ، دا د هدایت دپاره وي. نو دې کې مونږ ته پته ولګېده چې فتطلع من مغربها، د محدث مقصد په دې ځای کې دا دی چې یو داسې وخت چې د هغې نه وروستو به توبه نه قبلیږي، نو هغه د دې د مغرب نه راختلي. دعا کوئ او الله نه غواړئ چې الله مونږ آخري وخت ته مه پرېږدئ. عمر ډېرېدل په دې باندې سړی خوشحاله وي، لیکن عمر ډېرېدل هغه ښیي چې انسان په کې نیکۍ کوي. که د انسان د بد عملو ګراف برئ او د عمر ډېرېږي اوږدېږي، نو بیا خو دی نور ګناهګارېږي.
مونږ عام طور ګناهونه کوو، نه ښه دا ده چې زمونږ عمر دی الله هغه ځای ته نه رسوي، ځکه چې څومره عمر ډېرېږي نو دومره بیا به دی ډېرېږي. البته د یو سړي کار نیکی کولی نو که الله هغه له عمر ډېر ورکړي نو بهتري وي، خو بیا هم تر هغې وخته پورې نه دی ښه، ځکه څه نه څه کوتاهی د انسان نه ضرور کېږي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.